أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمایي وې څومره دی مخکې د دیونه چې تیر شوي دي، یعنی څومره چې موږ هلاک کړي دي وړاندې د دیونه من قرن په پیړو کې امتونو کې، یا څومره امتونو پیړۍ وي هم اشد منهم هغه زیات سختو د دیونه بدشن په اعتبار د سلطنت او قوت سره یا په اعتبار د نیولو سره. فنقبو نو دی ګرځېده را ګرځېدل یا ننوتلیو فی البلاد په ښاریو کې هل من محیص، چې الله وی چې راټینګ هم کړم بیا کله نو وی چې آیا شته ده تختېدو ځای، نو یا خو په معنی د اسم ظرف سره دی او یا په معنی چې دی نو د څه شی دی مصدر میمی دی، نو آیا د ګرځېدو د تختېدو ځای شته؟ نو الله رب العزت فرمایي ګوره مخکې ذکر وشو د دې خبرو چې الله وی مخکې د دې ذکر وشو چې توحید او رسالت او د قیامت منکر چې کوم خلک د هغې ته د دلایلو سره د قیامت اثبات دا په دې پوه کړل. اوس ورله تنبیه ورکوي چې کوم خلک د دې نه انکار وکړي نو بیا به څه خبرې، هغې تنبیه ورکوي چې کوم خلک د دې نه انکار وکړي. الله فرمای وکم اهلکنا او سمرا هلاک کړي دي منګه قبلهم وړاندې د دیونه من قرنن په امتونو کې یا په هاریو کې، خود ته مراد ته پیړۍ دي هم دوی چې دي اشد سخت هم هغوی اشد زیات سختو منهم د دیونه بدشن په اعتبار د قوت او سلطنت سره یا په اعتبار د نیولو سره. فنقبو نو چې ګرځېدل یا اختیار کړو یا ننوتلیو بالبلاد په ښاریو کې هل من محیص، بیا یې څه وي آیا شته دي د تختېدو څه ځای، څه مفر شته یا منجه. ان فی ذلک یقینا په دې کې لذکرا نصیحت دی، په دې خبرو کې چې دا مخکې ورته توحید او دغه عقلي دلایل هم بیان شو او دکه شان چې دی ته نور دلایل وحی دلایل هم بیان شو، اوس په دې خبرو کې دا نصیحت دی خو د کومو خلکو دپاره هر کس دپاره نه. ان فی ذلک یقینا په دې کې لذکرا نصیحت دی لمن د هغه چا دپاره کانه له چې وي د هغه دپاره قلبونه عقل او القا السمع یا وي د هغه دپاره حس وهو شهید او حالدار چې دی په زړه سره حاضر وي. نو درې څیزونه دي د علومو سرچشمه ده چې علوم په څه باندې حاصلیږي، یا به تا ته وحی علم حاصل وي یا به په عقل باندې علوم حاصلې او یا به چې دین د په حس سره به د بعضې څیزونو تا ته معلومات کیږي او دا ټول چې رایوځای کړي دا کامل علم شي. نو الله رب العزت فرمای و ان فی ذلک یقینا په دې کې لذکر نصیحت لمن کان له قلب، د هغه چا دپاره چې د هغه دپاره زړه وي، نو عقل لان القلب موضع العقل، د هغه کس دپاره نصیحت دی چې کم کس دپاره څه وي عقل وي پوهه وي او القا السمع یا هغه کس چې خبرې ته غوږ ږدي د هغه حس چې دی دغه حس کار کوي چې هغه څه کوي د خبرې ته غوږ ږدي وهو شهید او حالدار چې دا خبره دی د زړه نه اوري. نو یو نیم کس یې عقل یې ډایرکټ پوخ وي کار وکړي په خبره باندې سمجھ یې حاصل وي، یا چې دی په دغه نه پوهېږي لږ کمزور وي نو خبرې ته ښه متوجي، نو د هغې نه چې دی لسو کې نه خبرې راټینګېږي اته راټینګېږي پنځه خبرې راټینګېږي او کله داسې وي چې هلکه دغه کې هم کمزوري وي خو حاضر باش وي حاضر وي متوجي وي، نو چې کله متوجي وي یو کس په درس کې نو هم ډېر خبرې چې دی دا زده کي، خو چې متوجي هم نه وي او عقل هم چې دی نو هېڅ شی نه وي او دکه شان چې دی هغه چې دی غوږ هم نږدي خبرې ته، نو دی بیا په هېڅ هم نه دی اگر که په مخکې کتار کې ناست ولې نه.
ولقد خلقنا یقینا پیدا کړی دی منګه اسم مختصر دلیل او پیدا کړی دی منګه اسمانونه ولارض ځمکې و ما بینهما هغه چې په منځ دغه دواړو کې دي فی 6 ایام په شپږو ورځو کې الله و ځمکه اسمانونه د دې په منځ کې چې څه دي دا په شپږو ورځو کې پیدا کړی دي وما مسنا او نه دی را رسېدلي موږ ته من لغوب څه د ستړیوالي نه دار سم جوړ کړو خو موږ ته څه ستړیوالي نه دی را رسېدلي موږ په دې ستړي شوي نه یو فاصبر بس صبر کوه استقامت اختیار کا په دعوا د صورت باندې فاصبر بس صبر کوه علامه په هغه څه باندې یقولون چې دی وایي وسبح او تسبیح وایه بحمد ربک سره د حمد د رب خپل نو د الله رب العزت ورلوای چې ته صبر کوې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دی به تا ته مختلف تکالیف در رسی کله به خبرې کوي کله به بدې ردې وي دی به کول داسې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم کمره کې تشریف فرماو حجره د سیدنا عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما وا عموما به داسې چې څوک به راتلی اجازت به وغوښته نو په کمره کې یوه پرده وه نو مور بی عایشه رضی الله تعالی عنها یا که په نورو ازواج مطهرات په حجره کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې دونه زینب نو هغې به هغه پردې شاته شو او دغه میلمه چې یا چې هر څوک هغې به راله به خپله مسله یا وغیره خبره وکړله نو مور بی عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما په حجره مبارکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو یو یهودی راغی د بار نه اجازت وغوښته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله وویل راځه مور بی د پردې شاته شوه چې هغه څنګه راغی نو هغه ورته وی السلام علیکا السلام علیکا نو دای ورلوي او مور بی خو د پردې شاته وه نو مور بی ورته د دې ځای نه وي علیک السلام واللعنه وی پتا باندې هم دې سام وي ولعنت هم پتا باندې وي چې کله هغه یهودي لاړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوي چې دا تا څه وویې عایشې رضی الله تعالی عنها نو هغې ورلوي الم تسمع ما قاله وی چې دی وی دا داسې ورته وي تا ونه رېده چې هغه یهودي څه ووي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي تا ونه رېده چې هغه یهودي څه ووي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله جواب کې وي الم تسمعي ما قلت له آیا تا ونه رېده چې ما ورته څه ووي نو هغې ورلې چې صاحب تا ورله څه ووي وي هغه راته چې السلام علیکه نو ما ورته علیک السلام یا علیکه په تا دې وي نو د سام مطلب څه دی وی ته دې مړ شي یا پتا دې مرګ وي نو دا به هغې مختلفې حرفې اره لا یوه لار به د ارامېتوب نه پرېښوده اوس چې خلک هم سلام اچي هلکه سلام سي سلام نور خو چې دا لږ پکې په خرطوب کې ترقي وکړي نو چې دلته ملاوېږي نو ګوډ چې کله د شپې ځي وده کېږي نو په میسجونو کې یو بل ته ولیکي ګوډ نایټ پلانکی ګوډ مارنینګ پلار د انګریزو که مور د انګریزه وه نرزویه دغه چېرته به چې دی انتروشي وکړي دغه به وکړي نو ایکسکیوز می ورته سپیلنګ یې ووایه بیا به دې پته لګي د نرزویه میدان ته شه پلانکی وه د ظالم زویه چېرته الحمدلله زده که سبحان الله زده که دغه هم لږ ووایه خپل مذهب نه د بل چا په هغې فخر کې خپل یېرې دا څنګه خبره ده او عقل خو دې په پوندو کې دی هغه خو د هغې پته سبا لګي چې تا څنګه صرف دا 2-3 ټکي دي زده کړي په دې خلک دوکه کوي را دوکه کوي خلک پرې نه دوکه کوي خلک هسې بس متاثر دي 2-3 ټکي ووایه که د زمانې جټ جاهل ولې نه وي بس دا پویه دی او که د زمانې پویه ولې نه وي په خپل ژبه کې هر یو ټکي استعمالوي هغه د جټ جاهل وي یا خپل ورته سړي زوی نه ښکاري الله دې معافي وکړي لږ احتیاط به کار دی خپل لا دغه به نه کړه لږ اول سلام واچوه خوله دې خو نه ماتېږي هیلو دا پلانکې لږ اول سلام واچوه سنت طریقه ادا کړه پس د هغې چې بیا تار سره چې د کوم الفاظو صحیح معنی راځي هغه استعمال کړه د کومو نه راځي په انګلیش کې هم صحیح معنی هغه مه استعمالوه منع دي په شریعت کې چې په عامو زبانونو کې منع دي نو ته وایې ګنې زه په دغه زبان ته چې وړم نو بس زه مهذب شم بس بیا کیسه بدله شو
نو د دې وجې دا طریقې به یا مخکې لومبنۍ سپاره کې تېر شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به مختلفه صحابه ورته په صحیح دغه باندې وي خو دوی ورته په غلطو طریقو باندې نومونه هغه به لږ هغې کې له به پیچ میچ ورکړه معمولي به وخوځول نو خوځول هغې معنا بدله شو نو داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الله فرمایي چې ته صبر کوه فاصبر صبر کوه علی ما په هغه څه باندې یقولون چې دی وایي وسبح او تسبیح بیانوه بحمد ربک سره د ثنا د رب خپل نو هلکه تسبیح بیانوه نو ما تاسو ته ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین د کلامونو چې دی هغه څه شي دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دکه شان د بخاری شریف حدیث دی کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان دوی کلمې دي ډېرې په ژبه په اسانتیا سره ویلی شي الله ته ډېرې زیاتې محبوبې دي ډېرې خوښې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په تله د نیکۍ کې وي ډېرې درنې دي څوک وي زما او ستاسو ښکلي محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تله کې ډېرې درنې دي نو د دې وجې چې دا وایو ښه وسبح او تسبیح بیانوه بحمد ربک سره د ثنا د رب خپل قبل طلوع الشمس مخکې د راختلو د انور نه مخکې د راختلو نه د الله یاد کوه نو کاکا د سحر مونځ کوه ښه د سحر مونځ ټیم کې خوبونه مه کوه قبل طلوع الشمس مخکې د طلوع الشمس نه و قبل الغروب او مخکې د غروب د انور نه نو مازدیګر ته مراد دی او راتلی پکې ماسپښین هم شي د دې وجې دا ابتدایي دور کې یعنی د هجرت نه وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درې مونځ یو د سحر یو د مازدیګر او یو د تهجد مونځ په لازمي و د دې وجې په نوافلو کې د ټولو نه زیات ثواب د تهجد دی دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وړاندې درې واړه لازمي و بیا وروستو چې د تهجد مونځ چې دی هغې هغه لزوم ختم شه او دغه نور چې دی دا فرایض پنځه بیا پوره شو وګرځي نو د دې وجې د روژې دا میاشت داسې انسان چې دی الله توفیق ورکړي نو تهجد چې پکې بنده کوي ښه خبره ده انسان به دعاګانې غواړي بل الله چې د متقیانو صفات په قرآن کې ذکر کوي نو یو پکې دا دی چې وبالاسحار هم یستغفرون او د سحر په ټیم کې دی استغفار کوي نو د سحر په ټیم کې استغفار او توبې له ډېر زور ورکړه ځکه دا صفت ته متقیه نور اعمال وروستو کا بس لږ مختصر چې تهجد وغیره وکړه بیا ډېر زور توبې له ورکړه وبالاسحار هم یستغفرون دا الله صفت بیانوي د متقیانو نو کوشش دا پکار دی چې انسان په دې روژه کې هم چې عبادتونه کوي په دې روژه کې هم قرآن پاکونه وایي په دې روژه کې هم قرآن پاکونه وایي په دې روژه کې هم نوافلونه کوي نو بیا دا خو بیا ډېره کمزوري ده دا ډېره کمزوري ده نو الله رب العزت راله د نیکۍ توفیق راکړي لږ سوچ ځان ته پکار دی لږ د ګریوان کې کته پکار دی چې بھئی آینده رمضان به موږ ته میلو شي که میلو به نه شي ذکر بیا بعضې کسان وایي موږ لږه قرآن به ویلی موږ ذکر نه شو کولی دا قرآن نه شو ویلی ولې یو نه مې تپوس وکړو پرونه لږه څو سپارې دی ویلې غالبا چې یو دوه درې یاد کړه که څه یم څه کوي زه د ورځې 40 رکعته نفل برابر وم ما ورته هغه 40 مو په د قرآن دی خو مناسبت دی د روژې سره خپل دی له لږ زور ورکړه هلکه څه کوې ولې ذکر نه کوې زما چې دی میخې دي کار ډېر کوم هلکه ولې ذکر نه کوې د کور کارونه یوازې یم ورته هغه مې ډېر زیات دي هلکه ولې چې دی مونځ نه کوې تراویح نه کوې په ټیم زه خو ودوم ستړی وم کار مې کړی هلکه د سارې بس مړه پښیمانۍ مې وکړو سترګې مې ورویل نه لږه ګزاره پکار ده لږه ګزاره پکار ده الله یې توفیق راکړي دا یوه میاشته ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د حدیث مفهوم دی جبریل امین وی هغه کس ته هلاک او تباه شي دا موږ بار بار وردل خو سوچ پې نه کوو چې خیرې د چا دي او امین د چا دی اورېدل هم بار بار دی په دې غوږ م یو اورېدلې په بله میخ کې او اورېدلې هم دی او چې د ذهن اخوا شوي نو بس بیا په چغلې او په غیبت رانښتي یو خو لږ سوچ پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل امین راغی درې خبرې دي یو پکې دا ده چې ورله ووي جبریل امین چې هغه کس ته هلاک او تباه شي چې میاشت رمضان پې تیره شي او دی په الله رب العزت ځان ونه بخي چې دی په الله ځان ونه بخي
نو ګوره مهر امین څه ته ویلی شي چې په یو دعا ته مهر ولګې چې خدای دا دعا څه کا دا قبوله کا نو چا به مهر والی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مهر والی نو ته په ایمان ووایه چې ته د سنتو خلاف ورزي کې نو تا ته به خدای بخښنه وکړي ته چې مونځ نه کې په رمضان کې نو تا ته به خدای بخښنه وکړي ته چې د خدای نافرماني کې په هره ګناه کې په رمضان کې تا ته به ټوله شپه لډو ته ناست دی ټوله شپه ګیم ته ناست دی ټوله شپه فیسبوک ته ناست دی ټوله شپه چې دی نورو څیزونو ته ناست دی یا د ورځې چې دی ټوله ورځ خوب کې مثال پته وه او د خدای عبادت نه کې خدای ته په رمضان کې مثال نه ښکته کې نو ته لږ سوچ وکړه چې بھائی دا زه به کم ډګر کې ولاړ یعنی چې کم ایمان تا په روژه کې جمعه ته پورې رانوي دا لږه د سوچ خبره ده خلک وایي جذبات وي هېڅ جذبات نه دي په دې خو ماشوم هم پوهېږي دې ته جذبات دې کې څه دي په دې ماشوم هم پوهېږي چې کم ایمان تا د کور نه د کټ نه جمعه ته پورې نشي راوستی ته په دې به سوالونه کوې چې ما پولیس ورات په پول ور واړو د بجلۍ د پړک په شان بجلۍ د پړک خو له ګران دی کېدای شي د میږي په شان هم پې ونړی نو لږ دې د سوچ پکار دی چې خدای پاکه دا راته اسانه کړي او دا میاشت دی کې د انسان زړه نرم وي حدیث شریف کې هسې هم راځي تاسو دعاګانې وغواړئ داسې چې الله ته پکې جړاو کې په جړا دعاګانې وغواړئ او که داسې نشئ غوښتې نو د جړا والا شکل جوړ کړي نو دې کې داسې یو بندم نشته نه زه یم نه تاسو چې وایي چې زه رسېدلی یم زه د خدای نه څه نه غواړم یا چې دی بھائی زه دې جړاو نه کوم نه پټه جا د خلکو مخکې مه کوه که نه شي ځان له چېرته په پوله کښېنه په حجره کې کښېنه په بیټک کې کښېنه په ځان له کمره کې کښېنه کوشش دا وکړه دا زړه دا چې تا له جړا نه درځي دا ته مه وایه چې دا ګنې ډېر ښه کار دی ما له جړا نه راځي خدای ته دا زړه دی د کاڼي په شان کلک شوی دی الله وایي بعضې کاڼي داسې دي چې هغه هم د خدای د یاري جاړي هغې نه مو وبوئ سر هغې نه هم زړه کلک شوی دی لږ سوچ پکار الله د نیکۍ توفیق راکړي لږ سوچ پکار دی خاص کر نوجوان طبقه لږ سوچ وکړي لږ د نوجوانۍ عبادت هغه والا ورله وی دا نوجوانۍ چې دی دا لږ عبادت دا الله ته ډېر خوښ نو لږ کوشش پکار دی په نیکو اعمالو کې څنګه چې په نورو څیزونو کې شو دغه کوشش کو ومن الليل الله رب العزت فرمای وسبح بحمد ربك او تسبیح بیان وسره د حمد در خپل قبل طلوع الشمس وقبل الغروب مخکې د طلوع الشمس نه مخکې د غروب نه ومن الليل او پشپکی فسبحوا پشپکی مخامخه د رب عبادت کونو تهجد کوه فسبحون تسبیح بیان و د غرب وادبار السجود او رستو د ټولو منځونو نو یا بل معنا کې علما و ادبار السجود فصل للنفل نو چې کله فرایضو کې نو نفل ورپسې کوه ښه 2 رکعاته نفل کوه 4 رکعاته نفل کوه مخکې نفلونه کوه چې الله رب العزت ستا عباداتو کې که چېرته کمزوري وي چې هغه دفع شي په دغه نوافلو سره الله یې توفیق راکړي نو خبره داسې ده یا د ادبار السجود او د مانځه نه وروستو چې دی نو ذکر کوي د الله رب العزت نو کم منځونو پسې چې سنت وي کوشش کوي سنت لومبي کوي خو داسې هم نه چې فرضو پسې ته بالکل ډارېک ودرېږې نه دونه پکې اللهم انت سلام ووایه لږ جداوالې پکې راوله معمولي اخوا دېخوا پکې وګوره چې د دې فرایضو د سنتو ترمنځ تمیز راشي پس د هغې بیا ته ودرېږه خو کم اذکار چې ته کې که سنت ورپسې کوشش وکړه د سنتو نه پسې وکړه که مخکې دې وکړه څه ګناه پکې نشته خو کوشش وکړه چې پسې وکړي او بیا چې کومه پسې سنت نه وي پس هغو فرایضو پسې ډارېک وکړه نو بیا چې کوم ځای کې د اجتماعي دعا تړه کېږي اجتماعي وغواړه انفرادي خو اوږده دعا کولی شي انفرادي وغواړه یو دعا کولی شي یو وغواړه 3 کولی شي 3 وغواړه چې څو دې ړه غواړي او په څه دې وبړس کي چې ړه دې ښه پې مطمئن کېږي چې الله ته پې مطمئن کېږي ته اکه شان دعا الله تعالی سوچت کا الله به درته ټول حاجتونه پوره کړي الله یې توفیق راکړي و ادبار السجود وروستو د څه نه د هر فرض مون نه ښه څه وکړه نوافل وکړه ذکر اذکار وکړه واستمع او غوږ کېږده څه ده استمع الکلام استمع الکلام الاتیه دا کلام چې کوم روان دی دې ته غوږ کېږده یا واستمع غوږ کېږده یوم په هغه ورځ باندې ینادي چې اواز به کوي المنادي اواز کوونکي من مکان قریب دا هغه نږدې ځایونو باندې تفاسیر وایي چې د بیت المقدس د دغه صحرې نه به اواز کېږي د شپېلې اواز چې راوچت شي نو هر یو به وچې لکه دا شپېلې جوړ زما په غوږ کې پرته ده دا تیز اواز دا جوړ صرف ما له راځي نه الله وایي دا به هر یو ته داسې محسوسېږي چې دا د نږدې ځای نه به
بوي یوم په دغه ورځ باندې یسمعون الصیحه आवाज به اوري دغه چغې اوري به आवाज بالحق پس سره واضحه ده خلک به आवाज واضحه اوري یا دا چغه به سم اوري بالحق په حق سره یا واضحه ذالک یوم الخروج دا ورځ دراوتو دا نو عربو بخپل مړي چې سوازول را سوازول نه خایبم خخول نو د دې وجوي ذالک یوم الخروج غیته مو چې دا ورځ د وتو ده انا یقینا منگا انا نحنو یقینا منگا نحیی ژوندي کول کو و نمیت امړول کو و الینا المصیر ها زمون طرف ته مرجع او واپس ده یوم په هغه ورځ باندې تشقق الارض چې سیر وکړي شي زمکه عنهم د دیونه د ازمکه به وشلول شي عنهم په دیو باندې سران پښلول سره سران په تلوار سره د ازمکه به زرو شلیږي ټول بندگان به تروزی او په بدن باندې به جامې نوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رومبنی جامع چې چاته ملاویږي په انسانانو کې اب سیدنا ابراهیم علیه السلام ته ملاویږي ځکه چې اغنا د دین په مسله باندې جامع وباسلوي کافر نمرود او ورته گزار کړو او بیا به چې چاته کپڑے ملاویږي نو دا به ملاویږي سیدنا محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو التبدا نه د قیامت په میدان کې کو خلق ولاړی ارزه یو بل ته به د ذره برابر نشي کته دومره د هغې روب به وي انسان باندې په دنیا کې معمولي غم راشي نو ته ورسره بیا خبره کوه هغه سوچ بل ځای کي ته ورته هلکه تا ته مې دا وي پوه شو که نه تا څه وي زه خو پرې پوه نه شوم او د هغه به بیا ناشنا غم وي هغه به داسې غټ غم وي چې د دنیا دا غمونه د هغې په مقابله کې هېڅ هم نه دي د هغې اور داسې اور دی چې د جهنم یوې طبقې د بلې نه شکایت وکړو خدایه پاکه دا اور لږ مړ که د حدیث مفهوم بیانوم د دینه ماته ډیر زیات تکلیف دی یو اور د بل نه شکایت کوي نو هغه سخته ورځ ده الله دې را باندې اسانه کړي یوم تشقق الارض په هغه ورځ باندې چې سیر وکړي شي ځمکه عنهم په دیو باندې سران په تلوار سره ذالک حشر دا وی به دا رایوځی کېدو علینا دي دا یوځی کېده په علینا په موږ باندې یسیرون اسان دا دي ته ګران ښکاري مړي ژوندي کول پلان کې د ډینګري د الله وي موږ ته اسان دي نحنو اعلمو یقینا موږ پوهېږو بما به هغه څه باندې یقولونه چې دی وایي وما انت علیهم او ته نه په دیو باندې بجبار مسلط ته په مسلط چې دا د سړي زامن نه جوړېږي نه دی جوړېږي بس ته دعوت چلاوه فذکر نصیحت ورکه پس سره په عجیبه کلام سره فذکر بس نصیحت ورکه بالقرآن په قرآن عظیم الشان سره من هغه چا لره یخافو چې یریږي وعید نو وعیدی د عذاب زمانه ویره هغه چا لره نصیحت ورکه هغه چا لره دې لره په قرآن سره کیدی شي په سلو کې به یو دوه کسه سم شي لس به سم شي او ویره هغه چا لره چې یریږي او من هغه چا لره یخافو چې یریږي زما د عذاب نه نصیحت ورکه هغه چا په قرآن سره هغه چا لره چې زما د عذاب نه یریږي الله رب العزت راکړي یاره پیدا کی کامل یا